د عاشوري د ورځې دا روژه به کله نه نیسو، څو روژې به نیسو او د دې فضیلت څه دی. ډېر ملګري د دې باره کې پوښتنه کوي، نو کوشش وکړئ تاسو هم دغه ویډیو وګورئ او هغې ته یې هم ور ورسوئ، انشاءالله فایده به وشي او په دغې ثواب کې موږ او تاسو ټول شریک شو. د ټولو نه مخکې د عاشوري د ورځې روژه چې دا یوه روژه نیول چې دی دا مکروه عمل دی. چې نیسئ دوه روژې به نیسئ، یا به نهم او لسم نیسئ او یا به لسم او یولسم نیسئ. یعنی نهم او لسم محرم یا لسم او یولسم محرم. یو روژه به نه نیسئ ځکه په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي. په دې سره په تفصیل سره ما مخکې ویډیو کې خبره کړې ده. اوس نهم او لسم کله دی زموږ ستاسو؟ نو سبا د سې شنبې ورځ یعنی د منګل ورځ سبا نهم محرم دی، تاسو کولی شئ چې کور کې روژه ونیسئ. بله ورځ لسم محرم دی، تاسو کولی شئ چې دا ورسره ملګري کوئ. او که نه تاسو وایئ چې نه مونږ سبا روژه نه نیسو بله ورځ یې نیسو، نو د بد په ورځ او د جمعرات په ورځ تاسو کولی شئ چې دغه لسم او یولسم سره ملګري کوئ. یا به نهم او لسم ملګري کوئ او یا به لسم او یولسم ملګري کوئ. یوه روژه به نه نیسئ، که نه دا به مکروه عمل وي او په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي. دویمه خبره د دې روژې فضیلت څه دی؟ فضیلت ما مخکې ویډیو کې مې ویلی خو یو ځلې بیا واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د لسم محرم روژه ونیوله او یو لسم هم ورسره ملګری کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امید کړی و، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امید کړی و که چېرته راتلونکی کال زه ژوندی وم په دنیا کې وم نو زه به دوه روژې نیسم، یا نهم او لسم یا لسم او یولسم. نو دغه د دوه روژو فضیلت څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دغه روژې ونیولې نو الله جل شانه به د یو کال ګناهونه ورته معاف کړي، د تیر شوي کال یو کال ګناهونه به الله جل شانه معاف کړي. نو موږ تاسو ته پکار دی چې دغه روژې ونیسو او په دې نیت باندې ونیسو، په دې امید باندې ونیسو چې دا زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه او سنت عمل دی. ورسره ګناهونه معاف کېدل، نو د یو کال ګناهونه معاف کېدل دا څه معمولي خبره نه ده. انسان خپل ځان ته سوچ وکړي په دې یو کال د ده نه څومره کمې زیاتې شوې، څومره ګناهونه شوي، انشاءالله الله به هغه هم ورسره معاف کړي او ورسره د دغومره لوی اجر به موږ تاسو مرتکب جوړ شو.